یو بنده دی هغه قربانی غوښې ورسره دی او په هغې باندې خیرات کوي، نو بالکل دا د قربانی غوښې د استعمال لپاره دي، د خاندان د استعمال لپاره دي، او د ثواب په نیت باندې کچه غوښه یا پخه غوښه په خلکو خوړل دغه هم د ثواب کار دی او دا جایز هم دی. خو بنده وایي چې زه پکې عام خیرات کوم، نو دغه خیرات کول هم پکې جایز دي. خو د قربانی په وخت کې چې یو بنده وایي چې زه قربانی د عیسی دې دپاره نیسم چې زه به خیرات کوم، نو بیا د قرباني هم نه کیږي او دغه شان په دغه څاروي کې نور حصه‌داري د هغوی هم قرباني نه کیږي. د خیرات مثلا څوک وایي چې زما د زوی به سنتي، یا به مې د زوی لور ختمي، او یا مې د پلار کال دی او زه به خیرات کوم او راشه اختر را لنډ دی او اختر کې به قرباني درنه حصه ونیسم، د پلار خیرات به پکې کوم، غوښه به پخوم، نو دغه قرباني د ده مو نه شو، په دغه څاروي کې د نورو حصه دار هم نه کیږي. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.